موږ دنیا کې زندگی او ژوند تیرو وخت تیرو وي زموږ مثال به داسې والو دا یو ګاډی روان دی یو موټر روان دی پکې 4 کس او 3 کس راځي وایي چې موږ تاسو په هغې کې په لاره روان یو نو په لاره راته یو کاکا لاس وویني موږ ورته بریک واخلو ودرېږو ها کاکا څنګه چل دی څوک یې نو کاکا ورته وایي زه پیسې یم زه در سره یم عزت په دې وي مړه چې د زړه کې سره راځي نو پیسې په غار کې لارې کوي هر څه به کېږي او زما ګوره هر چا ته لیونیم په پیسو پوهېږي او ما ځان سره واله ځکه چې ضرورت دی د دنیا نو دی سوچ وکړي چې واقع د پیسې خو د دنیا ضرورت دی او ما ته په کار هم دی او پیسو نه بغیر بل کار هم نه کېږي نو دی ورته وایي کاکا ستا خبره خو بلکل ټیک ته راوخېجه لږ مخکې لاړ شي نو بل ورته وایي لاس وایي څه چل دی ته څوک یې وایي زه ځمکې یم جایدادونه یم او څه چې دا سره یم نو خان ملک نواب به یي او مربی به دي او فصلونه به یي اجارې به راځي او نیکان به دي او دا به یي او دا به یي نو دی ورته وایي ستا هم ډېر ضرورت دی لکه ځمکې هم په کار دي په ځمکو په پټ پټ او په انچای انچای باندې مونږ یو بل سره یو بل وجنو نه او یو خبره باندې څه کوو مونږ یو بل سره مسلمانان لګیا دي که نه نو دی ورته وایي ستا هم ډېر ضرورت دی ته هم راوخېجه چې لږ مخکې لاړو شي نو هغه بل ورته لاس ووایي هغه وایي ته څوک یې وایي زه عهده یم مثال به دا والو دا په حکومت کې چې څومره عهدې دي مونږ وایو دی ډېر غټه عهده باندې دی لکه ستا هم ضرورت دی ته هم راوخېجه بس بیا ګاډی پوله شو چې پول شو دی روان شو چې لږ منځلې وکړو یو بابا ودرېد هغه ورته لاس و دی ورته یو بابا څوک یې او زه خو نیک عمل یم نو وایي هغه ورته ما ځان سره اوچت که او چې زه در سره یم که نه دنیا کې هم کامیابه قبر کې هم کامیابه آخرت کې هم کامیابه پولیس رات کې هم کامیابه در دې چې تا زه جنت ته داخل کړمه دی ورته سوچ وکړي داسې شاته سیټونو ته وګوري نو ځای پل دی مخې ته وګوري نو پل دی نه دی ورته وایي کاکا خفه کېږه مه ځای را سره نشته ځای را سره نشته نو چې دی لږ مخکې لاړ شي نو هلته کې پاټک راشي یو طرف ته چې وګوري ښه ښکلې نظارې دي او سیندونه دي او باغونه دي او بل طرف ته چې لار تاو شوي ده نو هغې طرف ته توک تورتم دي او تیرې دي نو کاکا هر سړی و چې زه سم ځای ته لاړې نو ګاډی هغه سم ځای ته ورته وکړي نو هلته پاټکي به چوکیدار ولاړ دی نه ورته وایي ته ټیکټ شته ده سره نو دی ورته وایي ټیکټ سي ټیکټ وښایه نو دی زر پیسو ته وایي لکه دا پیسې واخله خو ما پرېږدي لکه دنیا کې موږ یو کار کوو په پیسو یې پیسې ولګوه چې څومره لږې خو کار وکړه دا خو دلته نه چلېږي ټیکټ دا ځمکې واخله او نه ټیکټ او دا عهدې مې واخله خو ما دننه پرېږد زه غواړم دې تېرو طرف ته نه ځم ما دې خوا پرېږده ورته وایي نه ټیکټ وایي ټیکټ څه دی وایي نیک عمل به دې تندي له لاس راولي اوهو بابا خو مې هغه دی پرېښودی دی بابا مې هلته پرېښودو نو هغه به وایي زموږ مثال هم دغه دی مونږ دنیا لپاره مونږ ټول زندګي ورکړې ده او کړی مو د اول ځان به یادو دنیا نه مونږ څومره ډېر ټایم ورکوو د ځمکو نه څومره ډېر ټایم ورکوو د دنیا د عهدو د حاصلولو دپاره مونږ څومره ډېر د کارونه کوو او کمزوري یو مونږ که نه نو هغه په نیک عمل کې مونځ زمونږ کمزوری دی معاملات زمونږ کمزوري دي اخلاق زمونږ کمزوري دي معاشرتي ژوند زمونږ کمزوری دی بله کمی کوتاهۍ د الله احکام زمونږ نه پاتې کېږي زړه کې غم او درد نه پیدا کېږي نو خبره مې دا کوله چې اوس موږ سره د ټیکټ ځای نشته د پیسو ځای شته د هر څه ځای شته خو چې دا سترګې پټې شي او په قبر کې لومبې تپوس وکړي چې وایه که نه ژوند دې څنګه تېر کړی دی رب څوک دی د پیغمبر باره کې څه وایي د قرآن باره کې څه وایي دا ټیکټ دی که دا عمل دی نو موږ به وایو چې کاش چې په دنیا کې مو دا عمل کړی وی که نه اوس به خوشحاله وو نو ډېر افسوس به بیا وکړو وروستو په لاس پسې راځي نه نو اوس نه ځان له لږ زندګي او ژوند تېر کړو دا رمضان میاشت ده که نه بخښنې او مغفرت میاشت ده او رسول الله مبارک فرمایي په دې رمضان کې الله تعالی جبریل علیه السلام ته وایي د جهنم دروازې بندې که د جنت دروازې کولاو که تاسو نور عملونه پرېږدئ تسبیحات پرېږدئ زما بندګان چې دعا غواړي فرشتو ته وایي تاسو پې امین وایي تاسو پې څه کوئ امین وایي او رسول الله مبارک فرمایي په دې رمضان کې الله تعالی ستاسو سیالۍ ته ګوري ستاسو دعاګانې قبلوي غواړي دا چې دا 11 میاشتې د دننه کمی کوتاهۍ شوی دی ته به وخت ضایع کړی د په اخلاقو کې به کمی راغلی معاملاتو کې به کمی راغلی
نو په دې رمضان کې دې په دې خپلو کارونو باندې پیمانه شي، الله ته حق او سچ توبه وباسي، الله ته متوجي شي. چې الله ته توبه وباسي نو الله وایي دا میاشت خو د رمضان مې د دې دپاره پیدا کړې وه چې زه دې ته بخښنه وکړم. صحابهو تپوس وکړه که نه، رسول الله مبارک وفرمایل په روژه کې د روژهدار بخښنه کېږي. نو صحابه وی رسول الله دا بخښنې شپې دا د لیلة القدر ده. پیغمبر علیه السلام وی نه، چې کله مزدوري وکړي نو دته په آخر کې صله میلاویږي، مزدوري میلاویږي، یعنی په هره شپه کې د بنده بخښنه او مغفرت کېږي، خو چې وغواړي که نه